نن منشیات او بیا آئس په دې صوبه کې د سیلاب په شان هر کور ورنتو والدي او هر کور د دې نه اغېزمن کېدو والدي خو منصوبه بندي د دې دپاره نه ریاست سره شته او نه زموږ ټولنې سره شته. خو زه دا خبره کوم دلته نور باچا خان وویل چې ډي پي او وایي چې زه نه پېژنم. مونږ دا ژوند چې دی روو دا د پهچان د شناخت دپاره نه کوو. دا مخامخ چې تاسو ته ولاړ دي دا ټول فقیران دي دا ملنګان دي. مونږ خپله انا خپله ایګو ختمه کړې ده. مونږ شکر دی الله تعالی فضل د 45 کاله په دې ملک سیاست او سماجي کار وکړو. که یو سړی د ذلې مونږ نه پېژني نو دا ټوله صوبه او دا ټول پاکستان مونږ پېژني. په دغه پسې به نه ځو. ذوالفقار باچا ستا دا خبره 100% پوره نه ټیک ده چې د دې شاته زمونږ هغه ډپارټمنټ دی چې کوم د دې د پریونشن لپاره دی کوم د دې مخنیوي لپاره دی. لکه زه به لنډه تاسو ته دا ووایم الزام نه لګوم. پرون د 400 یو کس راغی ما نه سپلین ووایي ما ته ووایي چې په دې ځای کې یو ایس پي دی نوم یې د عالم فیاض نوم یې دی او هغه زه 2 ورځې په حوالات کې واچولم او بیا راته وایي چې دا مارکېټ پرېږده. دا هغه فیاض دی چې په 400 کې په رشوت کې هغه سسپینډ شوی معطل شوی برخاست شوی. نن په مردان کې داسې پولیس والا ناست دي وایي چې داسې پولیس والا په مردان کې ناست دي چې هغې نن لګیا دي د خلکو قبضې دي هغې په ناجایزه دلته بېګناه خلک په حوالاتونو کې اچوي. او زه دلته د ډي پي او ته هم دا وایم چې دا مردان دی دا پېښور نه دی چې دلته به ته د امیر تاخالي کیس وکړي او ته به بیا ګرځې. خو دا یو خبره زما تاسو ولس ته دا وایم په پوره غوږونو واورئ چې زمونږ طاقت او زمونږ زور بره رب دی الله دی او لاندې په ځمکه تاسو یې. نو که تاسو د امن جرګې شاته ودرېږئ او امن جرګه څنګه چې باچا ووایي چې دا ستاسو د بچو لپاره راوتې ده ستاسو د بچو د مستقبل لپاره راوتې ده نو بیا زه دا دعوه نه کوم. خو لږ دلته تاسو ریمانډر در کوم دلته شیرپوم ناست دی الفاظ شیرپور صاحب ته ته ډېره پته ده د تېر وخت ویلاګې کوي دلته په دې ځای کې اسحاق په نوم یو کلی او دا ټول پاکستان ته تنګ و. تاسو د امن جرګې څه ځان نه یادوم تاسو د امن جرګې د رب هغه زوی ولیدو چې نن د اسحاق 6 سال شو نن څه شو اسحاق او د اسحاق چلن پیشه او بیا یو پیرا موږ ته دویمه خبر ریپورټ شوې ده نن یو ډېر ذمه دار سړي راته ویلي دي چې په سلو کې په لوخور کې بیا یو پیرا دغه چلن پیشه راځي د خلکو جرګې کوي او د خلکو نه په جرګو کې 50-50 لک روپۍ دي او د اسحاق نه راځي او د مردان په سیمه کې دا کار کوي. نو زه د دې ځای زموږ کوم چې اعلی پولیس چارواکي دي خاص کر زموږ چې کوم ډي پي او ډي آی جي دي هغه ته دا وایم چې موږ د اسحاق علاج کړو اوس هم پوری شو خو دې دې خپل اختیار موږ نه راکړي دا خپل مراد دې موږ نه راکړي دا خپل بلې دې موږ ته ولګوي چې بیا دا نه وایي چې تاسو قانون په لاس کې واخیستو دا خو بیا اسحاق دی چې د پاکستان دا کچا ډاکوان به ولوي موږ یې غم کوو انشاءالله. او د منشیاتو والا متعلق کوم چې دغه د اسحاق خلک یوازې دا نه کوي چې دا کومه خبر ریپورټ شوې چې مردان ته راځي او په مردان کې بیا جرایم کوي او دلته د خلکو جرګې کوي او فیصلې کوي. بله خبره دې متعلق زه دا کوم چې دغه خلک په لویه پیمانه منشیاتو کار کوي هغه منشیات دلته ختم راځي هغه منشیات برم ځي. نو که چېرې دا ریاستي دلته جلسې ناستې دي دا خبرې زموږ ټول میډیا ریپورټ کوي نو دا بیا د دې ذمهداري جوړېږي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي او که نه نو زه بیا دي دا هغه زړه خبره چې کومه شوې وه د مصطفی خان شهید د مرګ نه بعد چې کومه غوا شوې او بیا د مردان نه موږ 100,000 مسلح خلک اسحاق ته ودرو موږ هلته په شګو کې ودرېدو او موږ دې ته وویل حکومت ته موږ وویل چې موږ ته یې پرېږده موږ د اسحاق بدماشان څخه شو او بیا دې راغلو دې ملتونو کول نو بیا دا زه وایم دا کومه خبره ما وکړه چې شکر دې مخامخ تاسو ته کوم مشران ولاړ دي ښکته چې کوم دا ناست زه یو فرد پېژنم دا هغه غیرتمند پښتانه دي دا هغه نران دي چې دوی له اسحاق سره مخکې جنګ کړی دي او بیا هم کولی شي. سید کمال شاه باچا سید کمال شاه باچا امن جرګه د ننګیالانو پښتنو جرګه ده د غیرتمندو سرښندونکو توریالو جرګه ده
دا د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده امن جرګه د ننګیالانو پښتنو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده په میدان باندې جنگيږي ظالمانو سره په حق ولاړ وي د بېوسه انسانانو سره د سربازانو حق ویونکو شاه ظلمو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده هر ظالم مخې ته دوی لکه د غر ولاړ وي وطن دښمنو ته همیش په هر سنګر ولاړ وي د ابدالي ایمل دریا غوندې سړو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده هر توپان سره په جنگ درولو میانه دا د دې وطن په نامو ننګ درولو دا د منصور غوندې ورتلل په دار خطو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده دوی په یو لاس کې تلوار بل کې قرآن ملګرو هر یو یزید هر یو شمر له دې طوفان ملګرو دا د باطل سره په حق د جنګېدو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده دوی د دوران د هر فرعون نه بغاوت کړی دی دوی همیشه کردار د لوړ انسانیت کړی دی وایي نسیم دا د اوچتو مرتبو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده امن جرګه د ننګیالانو پښتنو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده امن جرګه د ننګیالانو پښتنو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو توریالو جرګه ده د غیرتمندو سرشیندونکو
کو